د ټول ملک په څېر الخدمت فاونډیشن په ضلع کرم کې هم د غریب ولس خدمت کوي. الخدمت فاونډیشن د ژوند بنیادي سهولتونه لکه صحت، تعلیم، صفا اوبه، یتیمانو پالنه، قدرتي آفات کې اغیزمن شوې کورنیو سره مرسته کول، امبولانس سرویس او داسې نور. الخدمت فاونډیشن ضلع کرم صدر محمد الیاس بنګه سره په یو مرکه کې د دوی وینا وه چې کرمه کې د ټول قبایلي اضلاعو نه ډیر معذوره خلک دي، نو موږ غواړو چې د تیر په څیر یو ځل بیا معذوره کسانو ته ویلچیر ورکړو. مخکې لکه مو ویلچیر معذورو دپاره ورکړی وی، تقریبا 100 نایباو ویلچیر مو معذورو ته ورکړي په دې کورمه کې. معذور حوالې سره زه باقاعده د خبر اعلان کوم چې یو معذور به مانه نه پاتې کېږي په دې کورمه کې، هر چا ته به زه ویلچیر رسوم. ویلچیر حوالې سره معذورو خلکو نه درخواست کوو چې هغوی خپل فارمونه جمع کړي مو سره او تصویرونه وغیره جمع کړي. الیاس بنګش وویل چې موږ د معذوره خلکو او د دوی کورنیو ته خواست کوو چې خپل فارمونه او تصویران موږ سره جمع کړي. دوی وویل چې پرم یونس پروسټیټ سرویس عبدالمنان مارکیټ څخه ترلاسه کولی شي او بیا یې شبک مارکیټ صده کې د مصطفی عارف PCO کې جمع کړئ. یاد دې وي چې الخدمت فاونډیشن په ټول ملک کې د زرګونو یتیمانو پالنه کوي. د غوش په نوم د یتیمانو تعلیم و تربیت په هره ضلع کې ادارې قایم دي. الیاس بنګش وینا وه چې موږ به په کورمه کې میشت د یتیمانو سروي کوو چې د هغو په ښه توګه په اغوش کې تعلیم او تربیت وشي. یتیمانو حوالې سره مو یو پروګرام لانچ کوو، هغې خپل ذمه دار به وي. ټول پاکستان په څیر کورمه کې هم داسې ډېرې علاقې دي چې هغه د صفا اوبو دپاره ډېر زحمت کوي او ډېر لرې نه اوبه راوړي. دوی وویل چې موږ به ډېر زر هغه علاقو نومونه ثبت کړو کوم ځای کې چې د صفا اوبو تکلیف وي. هلته به موږ د هغوی دپاره د کویانو او هینډ پمپ ترتیب کوو. صفا اوبو حوالې سره چې هغه کې کوی، هغه کې هینډ پمپ، هغه کې بور، دا ټول شیان به انشاءالله وي. د کورمې مخیر حضرات او اولس نه الخدمت سره د تعاون اپیل وکړو چې تاسو خپلې صدقې او خیراتونه الخدمت فاونډیشن ته ورکړئ چې د کورمې د بېوزله خلکو مرستې وکړی شي. او دین علاوه د معاشرې مخیر حضرات چې د هغوی نه درخواست کوم، اپیل کوم چې د الخدمت فاونډیشن چې دی دا په دې علاقې کې مو ډېر لوی کار مخکې روان دی. د خپل علاقې خلک چې دي دا زکات ورکوي، خیرات ورکوي، صدقې کوي. تاسو زکاتونه، تاسو خیراتونه، تاسو صدقې به انشاءالله یتیمانو ته، مسکینانو ته او د مصیبت زده خلکو دپاره به انشاءالله استعمالیږي. نو راتلونکي به انشاءالله مو ډونر کانفرنس یا کوو، مختلف نور پروجیکټ به کوو. نو مو خیر حضراتو نه مو درخواست دا دی چې هغه خپل مالونه مو ته حواله کړي چې هغه مو ښه طریقې سره استعمال کړو. او تاسو په دې معاشرې کې څوک چا سره سیاسي تعلق ته، چا سره مسلکي تعلق ته، هر ټول نه زه درخواست کوم چې هغوی ما سره په دې کار کې باقاعده مرګتا وکړي او مو سره باقاعده په دې الخدمت کې شریک شي. زه د معاشرې څومره فلاحي کارونه سرګرمۍ کې دلچسپۍ لرونکي خلک دي، ټول ته درخواست کوم چې هغوی مو سره رابطې وکړي. انشاءالله هغوی مو ځان سره خپل په دې الخدمت کې چې دا یو غیر سیاسي فلاحي تنظیم دی، دې کې باقاعده مو ځان سره جذب کوو، دې کې مو خلو. الله تعالی د مو ته او تاسو ته د انسانیت او د فلاح او د هغوی خدمت مو کار وکړي او مو ته توفیق راکړي چې د انسانیت خدمت وکړو. کیمرامین عبدالرؤف اورکزي سره عمران مقبل، کرم سوشل میډیا یونین، صدا.